په بهر ملکونو کې ناست دي، په پاکستان باندې حملې کوي، د پاکستان په پوج باندې حملې کوي، او چې ورته وایي د فلسطین خلاف اواز پورته کړه، د فلسطین په حق کې اواز پورته کړه، او د اسرائیلو خلاف چې کوم دی نو یو پوسټ وکړه، یو ټویټ وکړه، مزاحمت یې وکړه چې تنکي ماشومان مري په لبنان کې، په شام کې، په عراق کې، نو وینیو شوی پکې د ډالرو دپاره انختی دي. عمران خان داسې، عمران خان هغسې، نن خلاصیږي، نن چې کوم دی نو ګیر شو، دا یو ښه فیصله راله، بس د ډالرو دپاره ناست دي او په دې باندې چې تنقید وکړي او دا عمل چې کوم دی نو بدنام کړي، هغوی په هلته کې ډالر وګټي، نو دا خبرې روانې دي. داسې خلکو مخه ونیسئ. او دا ایس فروشي چې کومه ده دا په دې وخت کې زیاته شوله او طبیعي شوله. یو هسپتال ته لاړ شي تاسو ته پته ولګي، خو چې موږ دا خبرې کوو نو خلکو ته بدې لګي چې ته خو یک طرفه ټرین چلی، نو زه چا پسې ټرین وچلوم؟ شهباز شریف راغی دلته را نشې زیاتې کړې، دلته د دې پولیسو ذمهواري او د حکومت ذمهواري او د امپیګانو ایمنګانو. نن د امپیګان اعلان وکړي، پریس کانفرنس یې وکړي چې ایس فروش به زموږ حجرې ته نه راځي، د ایس فروشو پیسه زما نه ده پکاره. او د ایس فروشو پته دومره صفا لګي که نه چې 15 کاله مخکې د لرګو په کور کې اوسېدل، او نن چې کوم دی نو داسې خویلی جوړې کړه او داسې غټ غټ ګاډي ورسري دي، دا کلو پته لګي چې دا دنده چې کومه ده، کومه زموږ د بچو پنده ده، په دې پیسې وګټلې، او د حکومت د هغوی مرستیال دی او مرسته یې کوي. او نن دغه ډي پي او د دې ضلعې نه تک چې کوم دی دا خو هم د هغې یوه کړی ده، ډېر خلک یې دغه کوي. نن ګران اورېدونکو د الخدمت فاونډیشن لخوا چې کوم دی نو بنو قابل دا په عبدالولی خان سپورټس کمپلیکس کې یو پروګرام وشو، او هغې کې چې کوم دی نو په سوونو طالب علمان او طالباتو چې کوم دی نو هغې کې ګډون وکړو. دا د جماعت اسلامي یو پراجیکټ دی، او دا بېروزګاره ځوانانو دپاره چې کوم دی هغوی ته د سکل، هغوی ته آنلاین طریقه ښیي، 3 میاشتې کورس دی، او په دغه کې چې کوم دی نو هغوی به بیا خپل کاروبار کوي، خو زنانه وي خو نارینه وي، داسې 45 لکه